السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعینو، سیاست په خپل ځای او مذهب په خپل ځای کچری د سیاست په وجه باندې او د کرسۍ دپاره مونږ د اسلام سره د مسلمانانو سره د اسلامی شعایرو سره خاص طور پر مسجد خدا الله کور دی. څنګه چې دا مسجد د جمعیت علماء اسلام والا دی، دغه شان دا مسجد د پی ټی آی والا هم دی. ته په سیاست کې دومره په غوسه کې راشي چې کله ستانه کرسۍ خلک راکاږي او کرسۍ د نه لاړې شي، نو ته دومره غوسه شي چې بیا ته مسجد هم نه پیژنې، بیا ته الله هم نه پیژنې، ته بیا قرآن هم نه پیژنې، او تا ته چغې والی کېږي چې دا د الله کور دی، په دې کې کنځلې مه کوه، دا د الله کور دی، د بوټانو سره مه راځه، دا د الله کور دی، ته په عالم باندې گزار مه کوه، دا د الله کور دی، په دې کې د الله عبادت کېږي. او هی افسوس تا په تربیت باندې، هی افسوس تا په دې اینه باندې چې تا له دومره شرم در نه راغی چې دا د الله کور دی، او تا خو هغه د ابرهه او د هغه ظالمانو کافرانو هغه یاد تازه کو چې ته رالی او نن د یو پښتنه معاشره کې او بیا په تیملګره او په دیر چې داسې علاقه چې هغه د دین او د اسلام دپاره او د مذهب په حوالې سره ډېر کلک او پاخه خلک دی، خو تا له شرم رانغی. یقینا چې دا ستا د تربیت کمی دی او ته په خپل ایمان باندې ویریږه، توبه وکړه، استغفار وکړه، الله ته په سر په سجده شه. او انتظامیه ته زما درخواست دی چې دا حالات کنټرول کړي. که چرې دو د دې وجې نه چې کرسۍ لاړه او د هغې دپاره به دوزي او په مساجدو باندې به حملې کوي، نو زموږ مسلمانان که دا پی ټی آی والا دی، که دا هر څوک دی، خو ګورې دا نشي برداشت کولی. هم په دقه خپلې پارټۍ کې د ده په پی ټی آی کې داسې کسان به راپاسي چې بیا به انتظامیه هغه کنټرول کولی نشي، بیا به حالات نور خراب شي. بهتره خبره دا ده چې دا کسان کم چې دا باقاعده په دې ویډیو کې راغلی دی چې ورغلي په مسجد باندې، مونږ وایو په انډیا کې بې حرمتي وشوه د مسجد، په پلانکي ملک کې د مسجد بې حرمتي وشوه، هاي هغه خو پرېږده، راشه نن زما په خیبر پښتونخوا کې او بیا په علاقه دیر په تیملګره کې داسې واقعات راځي چې زما د مسجد بې حرمتي دې کېږي. دا د یو مسلمان دپاره برداشت کول انتهایی مشکله خبره ده، ناممکنه خبره ده چې په مسجد باندې څوک کمپرومایز وکړي. لہذا انتظامیه ته درخواست دی چې دغه کسان کوم چې د مسجد بې حرمتي کړې ده، د یو عالم دین بې حرمتي کړې ده، دیو ته دې برپور سزا ورکړي شي او د دونه دې د دې خبرې تپوس وکړي شي چې د دې اعلی کار څنګه جوړ شوي دي، دا چا تیار کړي دي. لہذا دا زما انتظامیه ته هم درخواست دی او د تیملګري معززو خلکو ته هم زما درخواست دی چې په دې خبره باندې ګورې غور وکړي، فکر وکړي. په پوره دنیا کې ستاسو امیج لاړو او څومره خلاف لاړو چې ټوله دنیا به دا ګوري چې راشه په تیملګره کې د مسجد داسې بې حرمتي، د عالم داسې بې حرمتي. او هی د شرم خبره دا ده چې د الله په لاره کې راغلي تبلیغي میلمانه هغه غریبانان به څه وایي چې دا مونږ کوم ظالمانو له راغلي یو، کومو کافرانو له راغلي یو. ډېر د افسوس خبره ده، دا زړه مې ودرېدو په دې خبره باندې.